کړنګول دي وندغو ته هغه کورونه بالکل پړانګ صورت کې ملیږي د خلک خلیل اوس خپل علاقې ته روان دي دوی د کوم 50,000 روپۍ د واپسي کېږي چې ایبډیمې سره د مو پراتې دي هغه مو ته خپل افسران ریلیز کړي مو دلته څوره افسران اوسي هلته پېښور کې دا ټول غافله دي او دا به یوازې د خدای پوښتنه کې دا حاجي صاحب دا ژوند دا کور ډاک پر یخه دی لاس کاله بعد که هلته رسي ته وکسه لاس کاله بعد دي د هر چی شي دا صورتحال دی لاس کاله بعد دغه خلک دی څنګه ژوند وکړي د خپل بچي ته چې دی چې زه پنجاب کې مزدوري کوم په 300 روپۍ مري لکه دلته هغه په هغې مزدوري باندې دا کور جوړولی شي داسې کور څه هغه په کیلومیټرو باندې ته پوخ سراک نه لرئ داسې کلي کې ته کله کور جوړولی شي چې هلته ته په کیلومیټرو د سکن اوبه نه لرئ دیوال هم په اوبو کېږي کور هم په اوبو جوړېږي دغو خلکو ته سکن اوبه نه نو داسې خلکو ته واپسي ورکول حکومت څه ثبت کول غواړي حکومت دغو خلکو مړ کول غواړي دا خو ته ځنګل ته ور پرېږدول دي ځنګل ته ور پرېږدول دي که ځناور د موت کي که سپی د موت کي که مزاره د موت کي دا خلک دغو ځای ته څه شي در وستلي دي دغو خلکو ته خیمان نشته دی دغو خلکو ته د خوراک بندوبست شته دغو خلکو ته د خلک بیماریږي نه د خلک ساړه نه وایي دوی دا وړو وړو بچي دا ښه د چو بچي دي د دلته کوم نوس افسران دي دا سیم د هغو غوندې بچي دي د مویا خو صرف پار دومره دی چې اسلام آباد او د پېښور خلک یا دلته چې کوم پړیشنار او سادې په دفترو کې کوم ناست خلک دي هغو دو ته د موږ خلک نشي لیدلی که نه دلته کسان دی که چې ژوندی سړی یا به دلته ژوند نه تېروي چې کوم سړی لږ شعور لري لږ عقل لري هغه به دغې علاقې ته نه رسي زه راغلم دغې علاقې کې زه ډارېږم چې زه زر نه زر وځم دا خلک مو ځنګل کې پرېښي دي ډي سي د راشي دغې علاقې ته کمانډ هډکور ملیشیا دلته د راشي مینې د راشي سینیټر د خلکو ژوند وکسو د خلک هم د تاسو خلک دي ته راشه د لیله کې دا وکس هر چی په دې کوم شی دا جوړ کړي کور جوړ کړي بچیو دپاره بستارو د کټونو بندوبست وکړي کور جوړ کړي که نه د بچیو دپاره د چات بندوبست وکړي دا خلک څه وکړي د خلک اوبه راوړي که کور جوړ کړي د خلک پیسې وګټي که کور جوړ کړي د خلکو څخه هېڅ نشته دي د خلک به خامخا مجبور کېږي درنې ته به کیني د خلک به خامخا اسلام آباد چا مخې ته کیني د خلک ښه چې دا ښه انسانان دي پېښور کې چې درنې ته کیني هر یو سړی رسي چې دینه دا جوړېږي دینه دا جوړېږي درنه ښه ده که تا مسله زه منو ته هغه ټایم کې ښه ده تا پي مو سره په فوټپات کېنستلو چې تا مسالې به زه حل کوم هغه ټایم کې ښه موږ قسمونه کورونه کولو و نن وخت یې مو مسالې مغه مسالې دي مغه اړنګ کورونه مغه اړنګ خلک ته دا وکسه نن یا د بچیو بوټان شته دي نن یا هر څه برکې سې میلاویږي خو د ژوند تېرونې قابل ښه نه دي نو موږ خپل خلکو حکومت نه دا مطالبه کوو چې دغو خلکو ته د ټیمونه راوستولی شي پاک آرمي د ټولو بقاعده ټیم نه جوړ کړي چې دغې علاقې د بقاعده نوې سر نه سروې وکړلی شي چې دا خلکو کورونه به څنګه جوړېږي 50,000 روپۍ خو ته ورکړلی دا اوس ما د یو کور ولې کې واپس یو کې په دغه چې مالبانه و مینې د مقامي سړی ده کور د هغه د زر نیمو یې مینې نه ده نیمو سینیټر لاس کوله سینیټر ته شوي سروغلي چې یې کړي هېڅ یې نه دي کړي السلام علیکم ما نام سید احمد دا منځکي کلی زواده په دې کورونو ته واپسۍ راکړي ښځې دي وړکي دي ماشومان دي دا ټول کورونه ړنګ دي ټول ړنګ شپې کوو ډېر زیات تکلیف ده بس تاسو تا پاته لګي او داسې حکومت تا پاته لګي دا موږ انتظام نه وکړو ته دغه دلته څه بارون شي بیا د غواړو څه ته څه کوي ډېر زیات تکلیف ته
پخلی سیستان دا څه بارونه شي بیا تاسو د پخلی شي تاسو هیڅ نه وي بس ماشومان جوړ دي تکلیف یې پخوانې څه هغه نشته ټوټلون دي بلیږي نه اور لرګي لمده شي موږ ته هېڅ سهولت نشته ودار ته تاسو واپسي کړ دغه لګي دا خو بازونه ډېره وریا دي ته تاسو مته وړه مړه ته به نو بعد څه طریقې کار کوو بس نو نور ورکې نه اسکول شته نه سپتال شته بیماری شي بس بیماران به پرته وي چې هغه یې وړو بس افغاني په حق رسېدلي ټول سره سار تکلیفونه وي خلک یا غریب دي ټول غریبان دي څه واس نه لري دلته زه کور همدا شینکي پخلی دا پخلی او ما ته داسې معلومیږي Ayşit, هرشی دلته تاسو ته څه شی مشکل لري Ekora, کور Anata, څه بارونه شي بیا تاسو چیرې تاسو Voy د خوراک مروک څه بندوبست خوراک بس دیدی که یه شای نشته موږ ته هسې تکلیف ده د دویمه ورځ ده وړکي ماشومان دا سوټې موټې د شینکي ده پخوو بس دغه منې ګزران زندګۍ تېروو تاسو د سیړانګې علاقې ته راغلي چې تاسو مطلب د خپل ژوند په سوټو مته یو دې ته زموږ په دغه ویږو تېرو نو د کور جوړول به تاسو ته ډېره مشکله نه وي دا کور موږ ته مشکله موږ غریبانه یو که یوه پرچه کې به پرچې جوړېږي نه غاټ غاټ کورونه یا ټوله ړنګ وړوس پراته دي موږ خپله غریبانه یو بس نو بیا به پروت دي زما وخت د ساړه روان دی حکومت نه څه مطلب هغه وړي چې ساړه نه مخکې تاسو ته پیسې میلاو شي هغه سړی نه مخکې موږ ته میلاو شي دا مطلب باید څه موږ خپله هېڅ واس نه لرو
سړی نه مخکې موږ ته د ټیمونه ولاړ وشي تنبونه وکړي